ډیره اهمه خبره چې هغې ته زه د ټولو اوریدونکو توجه راګرځول غواړم هغه دا ده د ورکوټي اختر ورځ وي او د چا په کورنۍ کې غم شوي مړي شوي وي نو د خاندان وي او که د رشتہ دار وي او که د چم گاوند خلک هغه خلک دغه د مړي کور ته راشي او دوی سره غم راضي کوي او دا یې خیالي چې دا د دې مړي ړومبنی اختر دی نه دی له کور ته ورتلل پکار دي تعزیت کول پکار دي نه شاید چې پښتانه دا په نیک نیته سره کوي خو بعضې کارونه داسې وي چې هغه نیک نیته سره وشي خو هغه کار نیک نه وي هغه کار صالح نه وي هغه کار ناروا او د ګناه کار وي عموما د عید الفطر دا ورځ دا د الله تعالی د طرف نه د خوشحالۍ دپاره مقرر شوې ده کم خلک چې هغوی کره مړ شوي دي 4 میاشتې وړاندې نو هغه خلک په غم باندې ککړ وو او د مړي د ورځې نه واله تر 3 پورې دوی ته د شریعت حکم و چې تاسو غم راضي وکړئ یو بل سره او تاسو افسوس وکړئ د 3 ورځو نه بعد بیا د عوامو ته حکم دی چې تاسو هم تعزیت لمورځئ بس د هغوی هغه زخمونه لږ لږ پراتلو دي هغه زخمونه او هغه دردونه لږ په قلاریدو دي اوس د مرګ 3 مرض شوی د دې نه پس ولا مزه چې هغه زوړ غم دوباره را تازه نشي نو د 3 ورځو نه بعد تعزیت کول دا صحیح کار نه دی اوس چې د اختر ورځ شي د خوشحالۍ ورځ د خدای تعالی حکم کوي ته خوشحالي وکړه او په دغه ورځ باندې مونږ ورشو دغه غمزده خلکو دروازو ټکو کور کې منځ کې ورکره کینو او هغوی ته مونږ وایو چې ډېر ښه سړی و یا ډېره ښه بیبي وه او هغه و اوس نشته او تېر اختر کې دا و او تېر اختر کې هغه و هغې ته مونږ هغه غم دوباره را تازه که نو دا شرعا ممنوع دي دا ګناه ده پښتانه وایي چې واقعي دا ګناه ده خو هیڅوک که ور نه رغلو رواج جوړ شوی دی بیا به رانه دغه د مړي کور ګیله کوي نو خیر دی ګیله دی وکړي زمونږ د شریعت دا حکم دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق پر رضامندۍ کې د خالق نافرمانی مکوه چې مخلوق خوشاله شي دی خفه کیږي که ته نه ورځې بالکل دی خفه شي خو ته ورله مه ورځه ته په دې باندې ګناهګارېږي او ستا په دې تعزیت چې د اختر پر ورځ د مړي تعزیت له ورځې په دې الله تعالی تا نه ناراضه کیږي او امتحانا یا انتقاما الله تعالی به پتا په کور کې داسې غم او مصیبت راولي چې بیا به تا کرم دغه شان د اختر ورځ د غم او د خفګان شي د دې په وجه دینه یریدل پکار دي د مړي تعزیت 3 ورځو پورې جایز دی د هغې نه پس دی ړومبی اختر دی دویم اختر دی دا ګناه ده د مړو د اختر په ورځ باندې بالکل کورونو ته مه ورځئ هغې سره تعزیت او غمرازي مه کوئ په دې باندې تاسو هغوی له هغه غم را تازه کوئ او د اختر خوشحالۍ ورله ختموئ هغه خوشحالو باندې نه پوهوئ د دې په وجه تاسو هم ګناهګارېږئ